الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدہ لومبنی آیت کے تمہید دے اور سورت دعوہ سورت دعوہ امنگ پرنوے روا تحلیل و تحریم یوسیس حلال ویل یا یوسیس حرام ویل دا بد اللہ من لشی دبل چانا وغیرہ پارا قرآن مجید انداز صدے مومنان و تخبر گئی یعنی دا ایمان تقاضا دا چا اوفو بالعقود اوفو بالعقود نا امام ابن جریر دلتے کے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول نقل کردے چا اول الاقوال فی ذالک عندنا بالصواب ما قالہ ابن عباس دلتے کے بہترین قول آگدے کم چے سیدنا ابن عباس فرمائے لگا ابن عباس رضی اللہ عنہما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزوائے دے دا دین پہ کتابوں کے ترجمان القرآن اور حبر الامت پنمبان مشہور دے دا قرآن دا ٹول نلوے ماہر اور حبر الامہ دا امت عالم دا ٹول نلوے عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس سمرا چی اوسڑے لوین دمرا خلق غتا غلط نسبتون ڈیر گئی عبداللہ ابن عباس پنم باندے یو کتاب بازار کی خرچی تفسیر ابن عباس ہوئی غیتا اغدا عبداللہ ابن عباس تفسیر نہ دے داغینم دے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس یعنی دا سیدنا عبداللہ ابن مسعود نا چکم تفسیری روایات نقل کلی شوی دی نو دا کتاب کے مجد الدین فیروز آبادی آغا تفاسیر جمع کلی دی آغا نہ لکھ دے بلکہ دا مجد الدین فیروز آبادی چاچے القاموس المحیط لکھ دے نور بیشمیرہ کتابنا تو دا آغے سڑی جمع کردے اور دا آغے پاول کے سند لکھ دے درے کسان دی پائے کے سواد عبداللہ ابن عباس نا چھ سمرہ کسان ناغا نقل لے ناغے بارے کے محدثین لگی چھ سلسلۃ الکذب دا دروغو لڑے رخ جھوٹ کی لڑی پدے وجہ کتاب کے خود صحیح خبریں مشتا لیکن دیر بے بنیاد خبریں پکے مشتا دے وجہ نہ طلباء یا علماء دے پریندوں کی چدا پا تفسیر ابن عباس کی لگلی داغینم داغ نہ دے داغینم دے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس زمون خلق دا علم خدمت نہ کئی بلکہ پیسے غونڈی عبداللہ ابن عباس پنمبان شیخ خرسی گا تا پخوانے مرض دے دخل کو صدا سی کتاب اولی کا دونے مونے پکی اولی کا اور دے علوے شیخ نم پہ اولی کا دا پاس تو خلق دا پخوانا دا شخصیت پرست دے اگی تحقیق محقیق دا نگوری نہ دے کتاب پاڑے لٹی را لٹی خود علوے سڑیتے نسبت ہو کے نہ کتاب زر خرسی دے وجہ نہ خلق کوئی مصنف نہ کتاب نہ خرسی گی مصنف خرسی گی یعنی یو سڑی شہرت دیر زیادت ہے تو داغا پنم باندار سخر سی عبداللہ ابن عباس را داغا چل شوئے دے خدا دے دا مطلب نہ دے چھ گندے داغا تفسیر غلط شو یا بھی بنیاد شو تو گندے داغا سے تفسیری اقوال نشتا تفسیری اقوال داغا شتا دے اس سے وہ کتاب چاپ شوئے دے آگے کہ دو تفسیر دا پارا چکے میں مدارس تیخ یو مدرسہ دا مکی دا یعنی ٹولا مکہ دا یو مدرسہ حساب کا
یو مدرسه د مدینې ده، دارنګې د بصرې او کوفې او بغداد مستقل مدارس دي. نو خلق کار کوي عربو کې. تفسیر د عبداللہ ابن عباس کې چاپ شوی دی، یعنی د هغه تفسیری اقوال صحیح سند سره پای کې موجود دي. دارنګې تفسیر ابن جریر کې اکثر اقوال د عبداللہ ابن عباس دي. خو په ابن جریر کې او په نورو خلکو کې فرق دا دی چې ابن جریر د هغې لپاره سند ولیکي. دا سند کې کمال لای چې سړی د هغې قول باندې څه فیصله کولی شي چې د قول نسبت صحیح دی او که غلط. د نورو کتابونو کې دا نه یو بتاته ولیکي چې قال ابن عباس، سند یې کم ځای دی، سند نشته، د هغې د مونږ نه صحیح ویلی شو نه غلط. د ابن جریر چې دلته کم قول لیکلی دی د سیدنا عبداللہ ابن عباس، نو هغه دا دی چې اول الاقوال عندنا فی ذلک بالصواب ما قالوا ابن عباس ان معناه اوفوا یا ایها الذین آمنوا بعقود اللہ التي اوجبها علیکم. اے ایمان والو دا الله هغه لوزونه پوره کوي چې د هغې پوره کول یې په تاسو لازم کړي دي. یعنی کم پوره کول چې هغه فرض کړي دي په تاسو دا پوره کوي که. او دا کم قسم دی څه سره تعلق دی؟ فیما احل لکم وحرم علیکم. دا هغه عقود دي، هغه وعدې دي چې د هغې تعلق هغې څیزونو سره دی چې الله ستاسو دپاره حلال کړي دي یا ستاسو دپاره حرام کړي دي. خو دې سره ربط ښکاره شه کوم چې په مونږ اشارتن ویلو چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام. لطیفہ میں ویلے ہوتا اس وقت کہ سکندر مر گیا اور بکری چل رہی ہے. نو دا شان خبر نه ده، دا بالکل مربوط کلام دی چې تاسو مؤمنان یې او تاسو ته ما حکم درکړی دی او تاسو لوز دی چې موږ به ستا خبره منو، خاص کر تحلیل و تحریم سره. نو زه تاسو ته دا وایم چې احلت لکم بهیمة الانعام. بهیمه څه شی دی؟ نو بهیمه د بهم نه وته دی، بهیم بهم. بهم هغې زناورو ته وایي چې ژبه لري، ژبه یي لیکن انسانان د هغې په خبرو نه پوهېږي، اواز راوباسي. څاروي زناور اوازونه کوي لیکن انسانان د هغې په خبرو نه پوهېږي، ځکه هغې ته بهیمه وایي. او انعام چې دی دا د نعم جمع دی، انعام جمع نعم. نعم سریدونکي زناور ته ویلی شي، کم زناور چې سریږي سریدونکي زناور هغې ته ویلی شي انعام. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنانو ته آواز دی، اوفوا بالعقود، پوره کې لوزونه. احلت لکم، حلال کړي شوي دي ستا دپاره بهیمة الانعام، بې زبانه څاروي. پښتانه ته بې زبانه وایي که نه، زبان د لفظ زبان ژبې ته وایي. نو بې زبانه دا مطلب چې د هغې په خبرو باندې انسانان نه پوهېږي. کله به و داسې چې معجزتاً به الله خپل رسول له د هغې پوهه ورکړه، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو سره تلو، یو اوښ راغی او هغې اوښ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپو کې سر کېښود. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مالک کم ځای دی؟ نو مالک راغی نو ورته ویل چې دې اوښ ما ته ګیله وکړه، فریاد یې وکړه چې ته په ده باندې کار ډېر زیات کوې، د وس د سیوا او خوراک پوره نه ورکوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څاروي دپاره هم رحمت و، لیکن مونږ انسانان څاروی خو څه کوي چې انسانانو دپاره هم رحمت نه یو. ته یو سړي باندې کار کوه که نه، مزدور باندې، او چې هغه غریب چېرته یو 10 منټه کښېني دمې دپاره، نو بیا خپلې غوسې ته ګوره، ته وایې که نه هغه د اوسپنې جوړ دی. ټیک ده، هغوی هم زیاتې کوي،
خدا تصور بالکل غلط دی، دا زموږ خلکو چې کم کړی دی چې نه تا خو نن ورځ د دې زه پیسې در کوم او ته به ضرور دا چل کوې. دا چیز غلط دی. د رحمت تقاضا دا ده، د انسانیت تقاضا دا ده کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. یو سړي خپل غلام و نه، هغه وفرمایل دا هم ستا غوندې بني ادم دی. ته څه وایې چې دا جدا څه شی دی؟ نو ټیک ده، هغه مزدور دی، غریب دی، هغه هم پکار دی چې دیانت نه کار واخلي، خو ته هم په هغه دومره بوج هغه ته وسپاره کم چې هغه کولی شي. خو زموږ د انسانانو نه خو انسانان هم بچ نه شو، تر دې چې ځناور هم رانه نه دي بچ کا. د ځناورو باره کې ما تپوس کړی و د یو سړي نه چې تاسو د خرو له پوزې چې کوم دی نت نه دا ولې تاسو شلولې؟ چې پیدا یې څنګه نه ولې وشلې پوزه؟ وي دا دي چې موږ په دې باندې بوج ډېر اچو که نه، چې دا مریم نه بیا سا زر زر اخلي. یعنې انسانیت زموږ دې ته راکوز شوی دی، هغې باندې هغه بوج واچوه کوم چې هغه اوچتولی شي. مونږ ټانګو مانګو کې اسپې لیدلی وی چې خلکو به ورته چابک نیولی و، هغې غریب به د لوږې د وجې منډه نه شو والی او دې غاړه نه به یو زور و. دا بې انصافی دی. انصاف اسلام چې کوم دی دا د اعتدال نوم دی، د عدل نوم دی، د انصاف نوم دی. مزدورانو باره کې خو هغه فرمایلو چې خپله څه خورئ نه په دې خوروئ. مونږ چې خپل ځان ته وګورو نو مسافر له چې مونږ څه ورکوو یا مزدور له څه ورکوو، زما خیال نه چې زموږ بچي مو خوري دلته. اسلام بس صرف نوم پاتې شوی دی، مونږ د هغې تقاضې په هغې عمل کول دا نشته. نو بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سارو د دې د خیال ساتلو وینا کړې ده چې خیال ساتئ د دې، او دا دی حلال. او دې حلال والی والے بیا خلک اعتراض کوي چې ګوره تاسو عجیبه مسلمانان دی، سا والا سیز ته تکلیف ورکوئ. نو ډېرو خلکو په دې خبرې کولې پخوا، لیکن اوس خو جدید ساینسز هغې نه دا پته ولګېده چې دا ونې بوټي دي کې خو مساج ته. نو که بالفرض سړی سبزي خوري نو دی ظلم نه کوي په سبزو باندې، د اعتراض جواب دی. سا خو یوازې په دې سارو کې نه ده، سا او جان چې کوم دی دا خو سبزو کوم دی، ونو کوم دی. دغه الله پیدا کړي د مخلوق د خدمت لپاره دی. انسان هغه د تفریح لپاره نه ولي راولي، البته ضرورت یې و نو استعمالوي. ځکه الله جوړ کړي دي لپاره دی چې انسانان هغه خوري، پای کې بیا حلال حرام ښودلی دي. بهیمة الانعام بې زبانه څاروي، د بې زبانه ځکه وایي چې د هغې په وینا باندې د هغې په خبره څوک پوهېږي نه. الا ما یتلی علیکم، ما سوا د هغې نه چې بیانولی به شي تاسو ته به بیانولی شي. انعام مونږ ویل دا د نعم جمع دی. نعم سریدونکي ځناور ته وایي. بهیمه او نعم انعام دا یو څیز دی، سیم تھنګ یو څیز. دا اضافت بهیمة الانعام دیته اضافت بیانیه ویلی شي. اضافت بیانی دی دا بس یو معنی یو کا بے زبان څاروي. الا ما یتلی علیکم، مگر هغه چې لستی به شي په تاسو باندې. دلته درېیم آیت کې مونږ ویلي پرون چې لستی کېږي، دغه مجمل آیت و. درېیم آیت کې د هغې محرماتو تفصیل دی چې حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. استثناء چې کوم قرآن خولی دا ناغه دکه ده، یعنی تاسو ته مونږ بیانو دې صورت کې. دنې دا مطلب نه دی چې نور محرمات نشته، نور هم شته، خو
خدا بحث چې کم چلیږي نه هغه د تعلق د هغې د مشرکانو حلال حرام سره دی چې مشرکان د خپل ځان نه بعضې څیزونو ته حلال وي او بعضو ته حرام وي. نو قرآن د هغې شرک په بنیاد باندې چې خلک کم تحلیل تحریم کوي نو د هغې رنګ جواب ځکه کوي. نور دا نه مطلب حصر نه دی په دې کې چې حرام صرف دا یې نور څه نشته، د ګڼ څیزو ته حرام شته. الا ما یتلی علیکم مگر هغه چې لوستی به شي په تاسو باندې، بیانولی به شي تاسو ته. غیر محل الصید، محل پر موږ ویلي دا محلین دی اصل کې، مکیږي حلال ګڼونکي د ښکار، دا د وچ ښکار یادوي. د وچ ښکار د دې قید رستو راځي که نه، دې صورت کې رستو راځي د وچ ښکار صید البر دی. نو سړی چې کله احرام وتړي نو په ده د وچ ښکار ممنوع دی، حرام دی. ما سوا د هغې نه چې بیانولی شي په تاسو غیر محل صید مکیږي حلال ګڼونکي د ښکار د وچې، وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې. احرام هغه دوه جامې دي چې حاجي یا معتمر عمره کوونکی د نیت سره هغه د خپل ځان نه توکي. عمره کې او حج کې ګنډلې شوې جامې ممنوع دي. دارنګې په سر ټوپۍ، خپو کې جرابې وغیرہ، لاسو کې دستارې، دا د معتمر او حاجي دپاره نه وي. دا پابندۍ دي بس. دین زمونږ هغه کم چې الله او د هغه رسول ښودلي، دې کې به د ځانه ته بخی نه وخې راوخې، دوه څادر یې چې انسان، او دا دراصل الله سره د مینې او د محبت هغه اظهار دی چې سړی خپې خپې ولي که کیړی په خپوي نه هغه هم کیړی داسې چې صرف ګروت والی کیړی نوره خپه پاس نه بربنډی. دا بلکل یو ملنګ ټایپ سړی، سر یې سرتور کړی، یو لاس یې مخکاره کړی. دا بلکل ملنګي ده د الله په دربار کې. د مینې په ژبه چې څوک پوهېږي نو په دې هغه پوهېږي. او دا غیر چاپېر چې د کعبې نه منډې وي لبیک اللهم لبیک وایي که نه، نو دا هغه د مینې انتها ده. او چې چکر نیم لګي او موقع ملاویږي نو حجر اسود ښکلوي. دا ټول د مینې ژبه ده. محبت څوک نه پېژني نو هغه د حج په حکمتونو نه پوهېږي. د حج په حکمتونو باندې هغه څوک پوهېږي چې هغه محبت پېژني. غیر محل صید وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې. ان الله یحکم ما یرید، حکم یحکم فیصله کول، دا د الله رب العزت هغه اټل قانون دی، قاعده ده. دې ته مونږ ویلو پرون دا علت دی اجمالی، او تفصیلی علت بیا 94 آیات کې ذکر کوي چې دا ولې الله باید څیزونه حلال کړي دي، بعضې حرام کړي دي. په احرام کې باید څیزونه باندې پابندي لګولې ده. او دلته فرمایي الله احکم الحاکمین دی، چې څه فیصله کوي نو کولی شي. او 94 آیات کې وایي چې الله به هغه څوک جدا کوي د نورو نه چې یخافه بالغیب، چې بن دی کې د لیدلو نه بغیر د الله نه یریږي. مقصد بګې د انسان د ایمان دی. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. یا ایها الذین آمنوا دا درېیمه مسله شروع کړي. وحلت لکم بهیمة الانعام کې رد و د تحریم د غیر الله. زناور الله حلال کړي د ځان او پکې حرام نه جوړه. غیر محل صید کې دویمه مسله وه تحریمات الهیه، ښکار کول که د وچي او که د لوندي هر ټایم جایز و، لیکن انسان چې کله احرام وتړو نو الله یې اوس به نه کوي، دا ممنوع شو. دې ته وایي تحریم الهي، دا الله حرام کړ. او درېیمه خبره نظر الهي دی، منښته، نون زال ری منښته. منت ماننا ورته وایي، منت ماننا وایي څوک، منت ماننا وایي. منښته کول نو منښته دی عبادت، دا مالی عبادت.
بن کراسی سے بیغم شه ده منخته مالی عبادت ته. نو مالی عبادت لپاره اصول لري چې عبادت شي نه الله له کولی شي. دیو جبانه قرآن مجید او حدیث کې په خبره زور دی چې عبادات به د الله هي. کداغه تعلق قول سره که فعل سره کاغه تعلق داغه بدنی عبادت سره کمالی عبادت سره ټول عبادات ابا الله لئی. او هر مسلمان چې کله مونږ کوي ناغه په قاعده کې دا له اوس کې چې التحیات لله والصلوات والطیبات. او په هر مونږ کې په هر رکعت کې دا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی عبادت کو په دې کې سسته رکعت نه دی اغستل پکار دی چې انسان عبادت الله پورې خاص کړي. منخت د عبادت و چې کله کوي سړی نو د الله د پاره وي. بعض خلک منختو کی نو منخت داسې کی چې زما فلانه کار شو نو زه به د لوی ځوان په نوم 11 روپۍ ورکوم. ستا کار لوی ځوان کړی دی او کفر دی. الله د پاره وایي منخت دے عبادت لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغه وی دا قسمه کارونه مه کوئ. خدای چې انسان دی یو نیک عمل وکړي نو بیا یې د هغې په وسیله د الله نه سوال وکړي. د هغې وجه دا ده چې که انسان منښت وکړي نو دا منښته د دې انسان د کامیابۍ ضمانت نه دی. دا یې نه وایي سړی چې که دا فلانی کار ما وکړو الله وکړه نو زه به فلانی کار وکړم نو ټیک ده وبه شي کار. خو که بالفرض دا کار وشو نو آیا دا د منښت یې کړی دی د منلو کړی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی نه دی کړی. دا خو شوم سړی و د جیب نه په غریب باندې مال نه لګېدو نه الله د دې شوم د جیب نه په دې طریقه باندې پیسې راوښکلې. شومان کېږي هم که الله سره شرطونه ولګوئ دا څه خبره نه ده. نیک کار وکړه بس او د هغې په وسیله باندې د الله نه سوال وکړه. د قرآن او حدیث طریق حکم دغه دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحلوا شعائر الله. دا نظر الهی دی. نظر الهی د هغې بې عزتي به نه کوئ. دلته مراد څه شی دی؟ مراد هغه هدایا قلائد دي چې هغه د الله د دین نښې دي. لا تحلوا بې عزتي کول، هتک کول. لا تحلوا هتک مه کوئ. شعائر الله شعائر د شعیره جمع ده. شعیره هغې ته مونږ سمبلز وایو. سمبل د چا دینی شعار په دې خبره ځان پوهول غواړي. اکثر خلک دلته عجیبه خبرې کوي. حدیث کې راځي من شبه بقوم من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د یو قوم په شان ته شو نو دی د هغې نه دی. نو څه مطلب شو؟ نو بس لنډه خبره یې جوړه کړې. څوک چې ګیره خوري د هغې په شان ته شو. څه مطلب شو؟ کافر شو که مسلمان شو؟ د حدیث مطلب غلط بیانوي. موږ ته استاد محترم ویل هغې چې سکي نو ته مسکه هغه چې من تشبه بقوم فهو منهم. سمبلز جدا چیز نه. سمبلز لکه عیسایان د هغې دا عقیده ده چې مونږ سیدنا یسوع مسیح عیسی علیه السلام صلیب باندې خېجولی دی، مړ کړی هم دی. او د هغې صلیب نښه د هغې په ټول هر ځای باندې موجود دي. د هغې په عبادتګاه موجود دي. صلیب د هغې شعار دی. تو چا چې غاړه کې دغه شی اچولی صلیب هو منهم. دغه مسله ده. یا اندوان په غاړه کې یو زنار اچوي. خلک ورته زنار وایي، څوک زنار وایي، څوک زنار وایي. یو تور مزیخ
زموږ دا ټول ځوانان چې شوشه راپارې چې دا د هغې دیني شعار دی، دا سمبل دی د هغې. د ډېرو خلکو سمبل چې کوم دی سمبل هغه څه بعضې انسي دي، لکه 19 کم عادت چې دی یا خو زموږ د زمانې مسلمانان دي، دا خو دري که نه، نو دی 19 ته یو مقدس عادت وایي، بیا دا د اسماعیلیانو په نسبت باندې د بهایانو په نسبت باندې یو مقدس عادت ده. کراچۍ ته لاړ شئ د هغې چې څومره عبادتګاهونه وي په یې به 19 لیکلي. دا د قرآن نه ثابتوي ظالمان. په دې ما تفصیلي بحثونه هم کړي دي، لیکل مې پې هم کړي دي چې نه د بسم الله اعداد 19 دي او نه د هغې الفاظ 19 دي. دا دروغ دی، دا ګپې شپې لګوي خلک. عربو کې مصران بعضې کوي دا څیزونه، دې ته هغې څه وایي الاعجاز العددي فی القرآن الکریم. دا لګیا وي زمونږ خلک دوږه دا خو جي عرب وایي، نو یې دي عرب، نو عرب پیغمبران دي. د دې پسې پش خو چې څه عقیده را جدا ده، هغه دا دی چې 19 چې کوم دی عدد دا دی حاصل کو د بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چې دا مفروضه غلطه ده، د بسم الله الفاظ 19 نه دي، خوش مې رہے بیا. او بیا په کوم لفظ باندې چې شد راشي نه هغه به 2 شمېرلی شي، یو نه. رحمان باندې میم باندې ولاړ زور دی نو دا به الف شمېرلی شي، دا چې ته وباسې هغه به 19 جوړېږي. قاعده زده که اول چې دا 19 شي نه بیا څه چل گئی، بیا د هر یو صورت الفاظ شمېرلی دي چې دې صورت کې دومره الفونه یي، دومره بیګانې، فلان فلان فلان، نو بیا د هر صورت هغه جمع کړي دي. او د هر صورت هغه چې جمع کړي نو هغه یا د 19 حاصل ضربي یا د 19 حاصل تقسیمي، یعنی یا 19 ضرب فلانه شی راشي نو هغه عدد به راشي، یا د 19 په عدد پوره تقسیمیږي. نو مونږ که هم عقل شته، تاسو کې به هم عقل وي چې دا معجز نه پکار وای چې ټول قرآن کې یو شان دی ویږه. او دا په زوره باندې کله د 19 حاصل ضربي او کله د 19 حاصل تقسیمي، یا خدا غلطي شو. نو بله غلطي چې د هغې دپاره هغې کوم شی کړی دی نو هغې نه تاسو نه یې خبر. هغه دا چې سورة التوبه دا په 19 باندې نه پوره تقسیمیږي او نه د 19 حاصل ضرب ده، هلته کې کار نه کېږي. نو بس ټیک ده، پکار دا و چې ویلی و چې دلته کې دا طریقه نه چلېږي. هغې څه وویل؟ هغه زموږ علماو نه دي اورېدلي، دي هم صرف دا یې پسې په مخه دي چې یو نوې خبر وکړم چې خلک ما ته وګوري. صحیح او غلط کې نه دي چې الله به څه وایي، رسول به څه وایي، قیامت پر ورځ به مانه تپوس کېږي. شهرت غواړي خپله. دې پسې هغې دا خبره کړې ده چې کمپیوټر د قرآن مجید یو غټه غلطي ونیوله. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې سورة التوبه کې آخري یو رکوع تقریبا دا الحاقي ده. په الحاقي پېژنئ؟ دا شامل کړی شوی ده، دا د الله کلام نه دی. او ته معجزه منې که قرآن منې؟ اعجاز عددي په مخه که دا ښکلی کار دی. بس چې سړی اوزګار شي نه دی غوټې نه تلي که نه، سوچ دی وکړي غوټې څه نه تلي. اوزګار دی نو سم کار وکړه، دا څه طریقه ده؟ دا لوی لوی خلک په دې دوکې شوي دي، لوی لوی خلک. ما دې باندې یو کلام لیکلو، بیا سیرت السلف کې چاپ شوی و، استاد محترم رساله وه. نو ما ته یې خلک زموږ یو شک خو تا ختم کړو. ما ورته ستا نه هېر دی، دې باندې ما بحث هم کړی تا سره. ډېر مخکې مولانا عبدالواقي د هزارې، هغه زمونږ وزیر اوقاف د سرحد د اسمبلی، هغه یو تقریر کو دلته کې. هغې تقریر کې هغه دا قسمه خبرې کړې، په هغه سره ما خبره کړې، ما دا غلطه ده.
ډېره پخوانۍ خبره ده، 30-35 سال مخکې خبره وه. زما کتابونو کې شته دی هغه، او ما غالبا د قرآن مجید مطالعه قرآن ابتدایي جلد کې هغه لیکلی هم ده. دې طرفونو ته مه ځئ، دا شعار دی 19، دا د بهایانو شعار دی. خو دا چې چا کړی و د هغه نوم رشاد خلیفه و. دا رشاد خلیفه و مسلمان نوم دی که نه؟ دا مسلمان نه و، دا بهایي و. او د نوم و ریچارډ کلیف. ریچارډ کلیف، د ریچارډ کلیف نه دی جوړ کړ رشاد خلیفه. او موږ خو وي دغه بس لکیر کې فقیر یو. موږ چې الله دلته کم دماغ را کړي نو موږ هغه نه استعمالو. چې دا معجزه وه نو په دې 1400 کال کې هیڅ مسلمان دې د خیال نه و. او آیا د الله د رسول معجزات داسې دي چې پټي؟ هغې نه خو کتابونه ډکي د حدیثو. دا قسمه گپ شپ دا مسلمانان د الله کتاب سره لګوي، دا نه یې لګول پکار، غلط شی دی. نو بهر کې دغه شعار د هغې 19 شعار دی. 786 دا شعار د روافضو. دا بسم الله نه ده. تاسو یا علی مولا علی مشکل کشا ولیکئ که نه، نو د هغې نه به 786 عدد جوړ شي. یا علی مولا علی مشکل کشا. دا شعارونه دي، دا سمبلز دي. د دغې سمبلز ته وایي شعائر. په پینټ پتلون باندې سړی عیسائی کېږي نه. ټیک ده، ته ورته ناجایز ووایه، ښه خبره ورته مه وایه، خو په دې باندې من تشبه بقوم فهو منهم کې دا نه راځي. دا د علم جنازه وباسله. شعار کې به د هغې خبره نه کوي، هغې کې به پیښې نه کوي. د مسلمانانو څه شعائر دي؟ د دې قرآن شعیره ده. شعیره معنی وربشه، علامت. د مسلمانانو د دین شعائر پیغمبر دی، قرآن دی، کعبه ده، مساجد دي. علماء کرام خپل ځان یاد کړي او د الله رسول نه یادوي او کتاب هم نه یادوي. دغه مخکې ذکر کړه. او هغه علما چې متبعین سنت دي، هر عالم نه چې منطق یې ویلی دی قبلې ته مخ کوي نه، کال تیر شي او کال راشي مونځ نه کوي، نو پته څوک څه کوي؟ دغه مسلماني نشته. علم ښه څیز دی، خو علم د قرآن او د سنت. دا نور خو دنیایي څیزونه دي، ساینس شو او دغه څیز شو، یو شی دی. په کوم څیز باندې چې انسان الله ته رسېږي هغه د قرآن او د حدیث علم دی، نور علوم نه دي. شعائر الله دا روزي دي، زموږ عبادات دي، دا ټول شعائر الله دي، دا الله د دین علامات دي. د دې بې عزتي ونه کوي. ګیره شعائر الله کې راځي که نه راځي؟ شاعر الله کې راځي. دا کوم خلک چې دی کې فیشن کوي، نخرې پخرې پکې جوړې کړي، نو ستا په خیال دی کور ته نه ځي؟ د دې پلار دی نه ویني چې د زما زوی دی ګیره سره چل کړی، یوې غاړې بلې غاړې بلې غاړې عجیبه عجیبه حرکتونه کوي. دا بې عزتي ولې کوي؟ تو شاعر الله. دا د هر مسلمان فریضه ده چې کشران د دې نه منېږي، د دین د شاعرو بې عزتي نه کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا بې عزتي مه کوئ شعائر الله، دا الله د دین د نښو. خو دا الله د دین نښې موږ دغه غټې غټې ووایې، اوس په دې کې څه خاص کوي درته د ځای مطابق. ولا الشهر الحرام، او نه د میاشتو عزت. څه میاشتې د عزت؟ قرآن مجید بل ځای فرمایي چې الله 12 میاشتې جوړې کړې دي په کال کې، ومنها اربعة حرم، څلور پای کې د احترام میاشتې دي، د عزت میاشتې دي. هغه عزت دی له الله ورکړی دی. اسلام هم د هغې د عزت خیال ساتي. څه مطلب؟ که مسلمانان جهاد کوي نو په دغه څلورو میاشتو کې به پهل نه کوي. ها، دفاع دې کوي خپله، خو پهل ونه کوي په دې کې. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. د حدیث په کتابونو کې رجب نه شروع کیږي،
رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ او محرم، دا څلور میاشتې دا د احترام میاشتې دي. دې کې به جنگ جنگ نه وي، دې کې به امن وي. او دې کې جاهلیت زمانه دا روان دي. پخوانه جاهلیت زمانه کې عرب به دې کس چل کو رجب کې باغی عمره کوله. خیال به ځکه ساتو چې دې کې مونږ عمرې لزو، چې کله عمرې لزی نو په دې کې قتل و قتال، جنگونه، ډاکې ماکې دار څه ممنوع. په نورو میاشتو کې الله او رسول خدا منع کړي دي چې سړی ګناه کوي په نورو میاشتو کې، لیکن هغې خو چونکې مسلمانان نه ونو هغې به قتلونه کول، غلاګانې به یې کولې، دروغ به یې ویل، ډاکې به یې کولې، لیکن په دې میاشتو کې به یې خیال ساتو. زمونږ مسلمانان په دې کې خیال ساتي؟ دې ته مونږ ځکه دې وجې نه جدید جاهلیت وایو. قدیم جاهلانو خو به د څلورو میاشتو خیال ساتو، دا جدید جاهلان د دې څلورو میاشتو خیال هم نه ساتي. او والله چې هغې خو به کافر ته نقصان رسو که نه، کافر به کافر ته نقصان ورکو، دلته مسلمان مسلمان ته نقصان ورکوي. تش د نوم مسلماني دی ته وایي نو. بیا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. ذوالقعدہ کې به دی عمومي طور د حج د پاره تلل، ځکه په هغه جاز مال نه و که نه، نو امن به حاصل و. ذوالقعدہ کې به دی حج له لاړل، ذوالحجہ کې به حج ته تلل. هلته چې به ورسېدل نو یوم الترویه د اوبو وڅکولو ورځ، د حج نه یو ورځ دوه مخکې یوم الترویه په سارو به یې اوبه وڅکولې، اوښانو باندې به یې اوبه وڅکولې. د اوښ میده الله داسې جوړه کړې ده، د هغه خېټه چې هغه اسفنجي ده، هغې کې اوبه ډېر کافي وخته پورې 8 ورځو دپاره سټور کېږي. زمونږ خلکو هم ځانه اوښان جوړ کړي، ماښام چې روژه ماته کې اوبه څکي بیا کار خرابي. او سهار هم دا ډېر کوي، سات په سات اوبه څکي، لکه د څه دپاره؟ او ستا معده ده وړه غوندې، تا پکې نور هم خوراک اچولی دی، بس کار دی خراب کړو ځان له. بعضې خلکو د اوښ باره کې دا مشهوره کړې ده چې د هغه قوب کې چې کوم دی اوبه یي، داسې خبره توک خبرې دي. بس د هغه په خېټه کې الله رب العزت اسفنجي د هغې چې کوم بافونه یي، کوم حصه یي، نو پای کې اسفنجي د هغه پای کې کافي وخته پورې اوبه ساتلی شي. دا یوم الترویه ورته په دې وایي چې دا به 4 شپږ ورځې 8 ورځې به دا اوښان اوبه نه څکي. لکه دی به ځي منا ته، بیا به ځي عرفات ته، هلته به یي ورځ نیمه، بیا به واپس مزدلفې ته راځي، بیا به راځي، بیا به راځي، بیا 13 14 15 ذوالحجې پورې به دي هلته منډې وایي راوایي. نو دا ځکه مخکې نه ورته اوبه کوي. ذوالحجه کې چې حج وشي نه بیا واپس راځي، نو چې راځي نو محرم میاشت یې ورته ځکه د عزت جوړه کړه. دا څلور میاشتې د عباداتو دپاره وې اصل کې. د شرک په حالت کې هم هغې دا کارونه کول. او دلته یې دا غلط فهمي لرې شي د خلکو چې اګر مشرکانو حج نه کوو څه عبادت یې نه کوو. مشرکانو به عبادت کوو، حج به هم کوو، عرفات ته هم تلل، منا ته هم تلل، رجم د شیاطینو به هم کوو. خلک جو د شیطانان ویشتل وایي رمی الجوار. نو ګناه د هغې سو د الله په شان ته نور ګڼل، د الله صفتونه مخلوق له ورکول، دا نه هم کوي خلک. دا څلور په دې کې میاشت د حرمت دي، او دې میاشتو د حرمت ته وایي الشهر الحرام. وللهدی هدی تحفې ته وایي. دلته کې کم هدایا چې حرم ته تللی شي، یعنې تحفې ګفټونه کم چې حرم ته لیږلی شي، نو د هغې بېعزتي به نه شي کولی، که هغه څاروي او که بل څه شي. وللقلائد، قلائد د قلاده جمع دی، قلاده پټې ته وایي. کم څاروی چې به د حرم دپاره و، د بار نه به راته، نو هغې ته به هغې قلاده واچوله، یو خاص علامت به و د هغې.
نو خلک به پوهېدل په دې باندې چې دا د الله د کور منښت ده، د الله د کور د عبادت څاروی دی، دې ته اوس نقصان نه ورکو. او اوس مسلمانان د الله د کور نه قرآن پټوي، نو یعنې مشرکانو د الله د رضا او د نه رضا دومره خیال ساته. مسلمانان ډېر تکړه شوي دي د الله نه په یره نه کولو کې. دې ته جومات خالی پرېږده بیا ورته پته ولګي چې ستا په جومات کې به هېڅ شی نه وي پاتې، ټول به یې له پاک کړي. ته به یې څه پاکې را پاکې چې یې پاک یې لخه به یې افسوس ورشي سړي لخ چې دې قلادې والا ځناورو ته هغې هېڅ نه ویل، دا د الله د کور دی. اوس دلته زموږ ملګری دی، هغه ویل چې ما فلانکي ځای کې کار کوو هندوانو سره، ما تپوس وکړه د هغې هندونه چې تاسو د دې کور ته ژرنده ولې نه اچوئ؟ هغې موږ غلا نه کوي. یعنې هندوان د خپل درمسال ورته وي که درمشاله، هغې نه هغې غلا نه کوي. خو مسلمانان د خپل جماعت نه بغلا کوي، که سبله یې پټې کړې که بله به یې پټ کړه که بیټري یې پټه کړه. اسلام مسلمانان چې کوم دی ډېر غورځېدلي دی اخلاقي لحاظ سره. زمونږ بره زنانه راځي که نه، جمعې پر ورځ اکثر شکایات راځي چې پړونې زما روک شوی دی. نو ستا به خیال دا چېرته کې څوک هندو راغلی چې پټ کړی. مطلب دا چې درس په نوم باندې راشي او دا حرکتونه کوي، نه سره به څه کوي. ښه ډېر پکې داسې چې هغه زاړه پیزار راوړي نو جومات کې پرېږدي او پردی پکې اوسي. زنانه هم کوي دا کارونه. دا ډېر د ظلم خبره ده، نهایت لوی ظلم دی، نه یې پکار داسې. الله چې انسان له څه ورکړي په دغه د اکتفا کوي. ها بندګیري ده، که سړی خلط شي نو سار دی راوړي بیا، او که شرمېږي چې اعلان وکړي نو شرمېږي دی نه که نه، ځان سره دی بله جوړه راوړي خپله او پردی دی هم راوړي. نو سار دی پردی خپل ځای باندې کېږدي او بیا چې ځي نو خپله دی واچي پردی دی پرېږدي، پته بیا ونه لګي. زموږ خلکو ته غلا کول ډېر اسان کار ښکاري. یو سړی چې مسلمان وي هغه ته حدیث معلومي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه مسلمانانو ته خاص کر خپل ټبر والو ته اوازونه کړي او ورته ویل چې که سبا ستا په اوږه باندې اوښ ولاړي او چغې وایي چې زه د پټ کړی یم نو زه به تا نشم بچ کولی. یعنې کوم سړی چې هغه غلا کړې ده نو هغه غلا به د هغه په اوږه باندې چغې به وایي. پکار دا دی چې انسان ځان په دې پوهېږي. دا زمونږ د قومي اسمبلی ممبران او صوبایي اسمبلی ممبران او دا صدران او وزیر اعظمانان چې کوم غلاګانې کوي، الله دې دوی مل شي، بس دوی به څه کوي د آخرت په ورځ. خو بیا سړی هغه حدیث ته وګوري، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا حلوة خضرة. دا دنیا چې کوم ده دا شنم ده خوږم ده. نو بس سړي نه هغه عقل وځي، دی بیا حلال حرام نه ګوري، بر سر سره اخي. لکه دا تمیز پکار دی چې سړی حلال حرام پیژني. مشرکانو کې دغه خیالو خاص کر د الله د کور وللقلائد او نه د هغې زناورو بې پردګي کوئ چې د هغې په غاړه کې پټه پرته وي. ولا من البیت الحرام آمین. یو ګوره آمین دی، آمین خدا مطلب دی چې دا مونږ سوویل تر ولضالین پورې یا موردل نو په دې باندې مونږ آمین وایو. په دغې میم باندې شد مد نشته. آمین آمین دا مطلب چې یا الله دا کار هم دغه شانته وکړي. یعنې مونږ چې ستا نه کومه دعا وکړه ته دا پوره کړي. آمین ښه طریقه ده. د هغې لپاره بیا ضابطه ده، ضابطه دا ده چې اذا امن الامام فامنو. لکه خپل اصلاح کوئ د منځونو، چې امام آمین ووایي نو تاسو آمین ووایئ. نو څه مطلب دی؟
زمونږ خلک خو چې ولضالین ووري چې امام ووې نو امام خو لا نه ویلې د ډزه سمدستي امین ویلې. ته چې کله مخکې مونځ کوې ته خپل ځان ته وګوره که نه چې ته غیر مغضوب علیهم ولضالین ووې نو صاحب اخلې که به نه اخلې هغې نه وروسته به امین ووایې که نه. نو مقتدي له پکار دی چې هغه د هغې نه وروسته امین ووایي. دا زمونږ ټول مسلمانان د دې فایدې نه محرومه شوي دي. هغې وایي دا د ځای نه معلوم حدیث خو ګوري نه څوک. حدیث کې راځي د چا امین چې د امام امین سره یو ځای شي نو د کمال کړی دی. دلته کې وغلا ولضالین نه ویلې ده امین په مخه شوی دی ډزې ورکړی دی. دې ته خیال ساتل پکار دي. دلته کې آمین دا د آمین جمع دی که آمین. آمین منې راتلونکې قصد کوونکې اراده کوونکې. ولا آمین البیت الحرام او نه د قصد کوونکو د بیت الحرام. بیت الحرام بیت الله خانه کعبه چې ورته مونږ وایو هغې ته بیت الحرام هم وایي هغې ته بیت الله هم وایي او هغې ته الحرم الشریف هم وایي. نوې عربی کې هغې بس الحرم لیکي الحرم الشریف. ځای په دی چې سړی بار ګرځي نو بورډونه لګېدلي الی الحرم تیر نښی یې ورکړي الی الحرم حرم ته ځي. هغه د عزت ځای دی د احترام ځای دی. هلته کې قرآن او حدیث څه پابندۍ لګولي دي انسان به د هغې خیال ساتي. نو دا وایي چې کوم سړی حاجي دی حج له راغلی دی یا عمرې له راغلی دی نو د هغه به څه بېعزتي نه کوي. دا لږ پاکستانیانو ته هم خول غواړي ټیکو د حاجیانو نه سرمنې وباسي د عمرې والا نه هم سرمنې وباسي. دومره ډېر فیسز پې ولګوي که نه فیسونه چې هغه غریب سوچ نشي کولی. بیا مونږ چې تللي وو نو مونږ سره انډیا والو خوا کې انا ما تپوس کوي تاسو باندې څه پابندي شته سامان نه هغې وایي چې نه مونږ باندې څه پابندي خو نشته هیڅ قسمه پابندي په هغې نشته دی غیر مسلم دی. بیا بنګلادیش والا خو ډېر عجیبه کارونه کړي هغې هوایي جهاز کې ډېر کم ځي حج له چې هغې دي هغه په بحري جهازونو کې دي. سپیشل جهازونه دې لپاره جوړېږي شپږ چته اووه چته. هغه د هوایي جهاز نه د هغې قیمت 15 ګنا شپږ ګنا کمی او د سامان هم څه پابندی نه. او چې کله هر حاجي ځي یا راځي نو خامخا څوک سرکاري نماینده د لوی عهدې هغې رخصتي هم او ریسیو کې هم. دلته څه چل دی دلته خو الله دې معافي کو ته چې راکوز شي او چېرته کې یو کیلو دوره سره شی سیوا وکړه سرمن دې وباسي او سامان چې کله ستا چې هغې راکوزوي یې نو په کومه بېعزته یې راکوزوي اکثر بیګ میګ مات شي. ډېر لوی ظلم دی نهایت ظلم. بدادي کار د حرکتونه دغه دي یعنې انسانان توبه طایب کوي د مسلمانانو نور څه مطلب نه دی. صرف دا مطلب دی چې حاجي سره ډېر سخت ظلم وکړه چې دی سبا څوک دا نه وایي چې زه به حج له لاړ شم یا به زه به عمرې له ځم. دا حکم هغې ته هم دی دا موږ ته هم دی که نه. یو بني آدم د الله د کور قصد کوونکی دی ته ولې هغه تنګ یې څومره چې واجبي اخراجات دی ته واخله. او داسې چې لګي کارډونو ماډونو باندې دا چې حج عمره کړي ته پته یې دی که هېڅ نه دروغ وایي نه خوراک وي او نه څښاک یې به ټول ستا خپلې دا ګپ شپ لګوي دا یو تجارت دی اوس. ولا امین البیت الحرام او نه د قصد کوونکو د بیت الحرام هغه خلک یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې تلاش کي هغې فضل د رب خپل او د هغه رضامندتیا. وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم څه مانا چې کله حلال شی تاسو حلاله څه ته وایي احرام نه چې کله انسان وځي
نو هغه څیزونه پابندۍ چې په در راغلی وي حرام وي هغه اوس حلال شوې. نو ځکه دې ته اوس څه وایي حلالېدل. کوم خلک چې ناواقف وي د هغې خیال دا وي چې ګندا ځان هلته حلالوي. کله چې حلال شی تاسو مونږ یې دغه معنا نه کوو چې کله حلال شی تاسو چې کله وځئ تاسو د احرام نه یعنې د حرم او دارنګې د احرام پابندۍ ختم شوې نو اوس فاصطادو. دلته کې علمي مسله زده کول غواړي. اصطیاد ښکار کول که د وچې او که د لوندې عامو حالاتو کې خو جایز دی. دې ته مباح وایي یعنې د کولی حکم نشي چې ته خامخا وکړه خو که سړی ښکار کوي نو کولی شي که نه کوي نه دی کوي. تاسو کې چا ښکار کړی دی څه نه دی کړی. موږ نه کوو عمومي طور ښکار دلته کې نشته رواج. اکا دوکا کوي او کس دوی چېرته یې کړي نو جدا خبره ده. خو ښکار کول مباح دي. یو د پښتو مباح دي که نه پښتانه مباح حرام ته وایي. دی ورته مباح نه ورته مباح وایي. دا مباح اباحت دا یو شرعي دفعه ده. اباحت هم شریعت باندې ثابتېږي. دا نه شي وایي دا مباح دی دا مباح دی. او دلته یوه څه معنی کوي چې وإذا حللتم کله چې وځئ تاسو د احرام نه فاصطادوا نو بیا ښکار کوئ. دا حکم شو که نو ته وسایې چې الامر للوجوب چې کوم ځای کې امر دا واجب شو نو څه مطلب دی چې ښکار کول سړی چې د حلال شي یعنې د احرام نه وځي نو آیا د باندې ښکار کول لازم دی؟ دا ګوتی چې کوم دا دلته کې تفسیر ابن کثیر حل کړی ده. هغه وایي چې ګوره پابندي نه وه نو چې کم سیز په کومه درجه کې و نو د پابندۍ نه وروسته هماغه شان دی. ښکار کول مونږ ویل مباح دی اوس که نه ښکار کول اوس مباح دی. پابندي ولګېده چې ته کله عمرې له ځې یا حج له ځې احرام دې وتړو نو اوس پابندي ولګېده چې ته به ښکار نه کوې. نو اوس هغه پابندي هټو شوه اوس ښکار کوی ښه وجوب نه دی. یو کار کول مخکې فرض و پابندۍ سره هغه منع کړی شو او چې کله پابندي ختمه شو نو داس د هغې کول فرض دی. یعنې هغې فعل ته به کتل غواړي چې هغه فعل که مخکې فرض و نو اوس به هم فرض وي او که مخکې مستحب و نو اوس به هم مستحب وي او که مخکې مباح و نو اوس به مباح وي. د دې دا مطلب نه دی چې قرآن مجید د یو مباح چیز وجوبي حکم ورکوي. دا نه دی مطلب. تفسیر ابن کثیر دلته ښه بحث کړی. وإذا حللتم امام قرطبي خو مختصر وایي چې دې امر ته څه وایي امر اباحتن. دا امر د اباحت دی بې اجماع الناس په دې د ټولو خلقو اتفاق د اجماع د ټول امت. انسان پسوزي د حج نه او د عمرې نه هغه وځي احرام نه پسوزي په حلالولو باندې وځي. نو حلالولو کې بنیادي چیز څه شی دی هغه د سر خرول دي. پاکستانیان سر نه خري دی هسې یو کرښه غونده وکړي پکې اوس یې کار وشو. دې داسې معقولتیا وایي دا معقولتیا ده. د الله رسول څنګه کار کړی شان کوه که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړي دي. نو یا خو ویښتو داسې مشین کول پکار دی چې خریلو ته نږدې شي یا په چاړه باندې وخریلی شي. البته اوس سعودي ګورنمنټ کې د چړې استعمال ډېر کم کېږي بلکې تقریبا پابندۍ یې هلته کې هغې خرئ نه هغې مشین باندې زیرو مشین باندې اخلي. او د هغې وجه دا ده چې د اکثرو کسانو سرونو کې څه داسې تکلیف ده بیماری چې چړې سره خرابېږي. اوس پته ونه لګي چې چا سره کې څه دي خو په زرګونو خلک راغلي او دی وایي دا آسان کار هغې جوړ کړی چې انسان کینی هغه خاص لباس ورته ور واچوي که نه پلاستیکي
او بیا هغه بل چاته نه چې هغه انسان هغه ویښته پای کې وتړي بس هغه لري شي ختم شو اډسمن ته لاړ شي بیا بل ته بل لګي خدای لپاره طریقې بیا پکار دي چې انسان طریقه زده کړي داغه امام ابو حنیفه رحمه الله بارک ابن خلکان وغیرہ نور بعض مورخین لیکلي چې کله هغه لومبي در حل لاړ نو هغه وایي چې زه یو نایي ته کېناستم هلته ما ویل زه سر خریم احرام نه وځم 100 پیسې به واخلې نو هغه ما دی سبحان الله نو سکون دا عبادت دی په عبادت باندې د تعین نه کېږي د پیسو ستا سر خریم نو که ته څه راکې نو راکړه که نه راکې نو بس زه په مخه دی دا کیسه ده دا لیکلې د خلکو سند یې صحیح دی نو څوک دا کیسې چې کوي نو دې دپاره کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله بېعزتي په حساب یې دی چې یاله دین نه ورته په پته نه پوهېده په داسې ټول خلک دي قرآن مجید کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ویلي دي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان دا نه ده ضروري چې انسان د پار زبان د ابتدا نه پوهېږي او دې حالت را بخت احناف چې نه دي څه وایي دا کیسه چې دروغجنه ده څه دروغجنه خپل دماغ سم کا دا بېعزتي نه ده د عامو خلقو رواجونه د حجاز مقدس دارنګې د کوفې د بصرې د دې چې کوم طریقې د تعلیم دی جدا جدا دي عمرونو کې چې کم عمر کې مونږه علم حاصل کو اسه اندازون فیرنګ مکو وکړه د حجاز مقدس چې کوم خلکو د ای طریقه دا وا چې ماشوم داسې د وو اتو کال شي نا ته حفظ شروع کوي او د ټول نه مخکې هغې په ماشوم تر اوسه پورې حفظ قرآن کوي هغې تر اوسه بیا سکول کالج او دنیاوي علوم او دیني علوم دا وروستو کوي د دې وجې نه هر عربي تقریبا حافظ وي ماشوم د هغې حافظ وي د مونځ د امامتۍ کول هغې د څه مسله نشته بس هر ځای کې چې خلک جمع شي یو کس مخکې شي بس مونځ وکړي برابر صحیح مونځ وکړي یو زمونږ خلک مونځونه کوي پرون زه تللی وم جنازې ته یو سړي پسې مازدیګر مونځ ما وکړو والله که زه په څه پوه شوی یم 2 منټه خو ډېر شي دي له 1.5 منټ کې به 4 رکعاتې شوي یو ملګری میلاو شه نو ما ورته ویل که ستاسو کلي کې راکټ مونږ ایله اوس ولیده ما خو نه ولیده یو زمونږ مونځونه یې چې الله ګواه دی چې ما له فاتحه خو پرېږده چې هغه ثنا مې هم نه ویلې هغه رکعت کړو دا حالات دي زمونږ موږ له خپل ځان ته کتل غواړي چې خپل حالات سم کو عربو بسې خبرې مه کوئ ای کې ډېره برایې وي زمونږ نه پکې ډېرې لیکن کم سے کم هغې مونځ سم مونځ کوي صحیح مونځ کوي امام ابو حنیفه رحمه الله د 17-18 سال نه وروستو علم ته ناست دی لکه د کوفې او د بغداد طریقه دغه ده چې هغې د بلوغ نه مخکې درس و تدریس ته نه کیني د امام ابو حنیفه رحمه الله د حصول علم وجه هم دغه ده چې دا په لوی عمر کې به هغې کول د هر علاقې خپل خپل رواج دی که نه زمونږ څه رواج دی زمونږ رواج دا دی چې مونږ اډو کوو نه دروغ ولې وایې نه نه زمونږ خو رواج دا دی چې مونږ خو علم نه کوو که څوک علم کوي دغه عصري علوم موږ دنیا دپاره کوو موږ خو د دیني علم نه خبره کوو زمونږ رواج دا دی چې مونږ اډو علم کوو نه ځان نه یاد یو امام ولي او بیان ښه دي افراط و تفریط مه کوئ دا وي داسې امام ابو حنیفه رحمه الله نه یوازې بلکې ډېر لوی لوی ائمه هغې په لوی عمر کې علوم حاصل کړي دي نو بار کې هغه ویل چې ما زړه کې کچه شم چې زما دا نایي زیات پوهېږي
بیا زه لږ د قبلې نه بل طرف ته وم ما ته بیا سبحان الله قبلې د مخ بیا کچه شم ما د خپل سر ګس طرف هغه ته دا مخ یې وخوره هغه بیا ما ته سبحان الله ښی طرف دی خواږه ما چې دغه چلو که هغه سر خریل شروع کړل زه غلی ناست وم ما ته ویل ذکر کوه که لکه دا طریقې دي ما ابو حنیفه رحمه الله هغه ښی دا چې ما ته اوس پته نه وه تر کې مې چې ما د استاد نه دین نه و زده کړی بیا چې سر وخرېدی شو هغه له ما څه ورکول هغه مې ورکړل راتلم خیال مې دا و چې خپلې خیمې ته ځم دا ما ته یې لړ شه واپس چکر مکر ولګوه طواف موف وکړه اوبه اوبه اوس کې هغې نه وروسته بیا ولم وخت او ویلي چې فارغ شوم هلته راغلم هغه ته مې ویل چې بالله علیک ستا دې په الله قسمي ته ګوره عالم یې او ما ته حل نه وی ما ته هغه ویل زه عالم نه یم البته عطا بن ابي رباح راځي او ما سره هغه ځان د احرام نه وباسي ځان حلالوي دا شعرونه هغه کوي ما د هغه نه زده کړي دي عطا مشهور تابعي دی عطا بن ابي رباح هغې نه وروسته بیا امام ابو حنیفه رحمه الله د عطا بن ابي رباح شاګردي اختیار کړه هغه نه دین حاصل کړه لیکن صاحب خو نشته کمال دی عین کمال دی اوس خبره یې وایي لیکن خلک د هغې نه بل څه جوړه کړي بل څه ته مه جوړوئ ابن خلکان لیکلی تاریخ کې نور هم ډېره خلکو لیکله کله چې تاسو د احرام نه وځئ زنانهو دپاره دا وي چې هغه د خپل سر تو آخري غاړه نه یو څلور پنځه څوکې څلور پنځه ګوتې څوکې لرې کړي یا دوه درې ګوتې لرې کړي اوس وإذا حللتم او کله چې د احرام نه وځئ تاسو فاستعدوا نو بیا ښکار کوئ ولا یجرمنکم شنآن قوم اجرام په جرم کولو باندې برانګېخته کول په جرم کولو برانګېخته کول تیارول پښتو کې پارول ورته وایي امام قرطبي معنی کوي لا یحملنکم او نه تیزی تاسو شنآن قوم بغض د یو قوم د یو قوم بغض او د هغې دشمني دی تاسو نه تیزئ په څه شي باندې ان صدوکم ان بمعنی لان قوم نه څوک مراد دی مشرکین مکه صلح حدیبیې نه وروسته موږ ویل دا آیتونه نازل شوي وو که نه ون ویلو موږ بحث کړو نو حدیبیې کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د عمرې نه منې کړي وو نو قرآن ویل چې اوس خو ستاسو اقتدار د مؤمنانو تاسو دینه بدل واخلئ دا مه کوئ چې تاسو سره یې پرون زیاتی کړو نو تاسو هم اوس زیاتی وکړئ تاسو سره تیزي در نه کړي تاسو له شنآن قوم دشمني د یو قوم ان صدوکم ان بمعنی لان په دې وجه چې تاسو یې منې کړي یې عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا چې تاسو دې زیاتی وکړئ زیاته مکوئ دا حکم مسلمانانو ته دی او د هر ځای مسلمانانو ته دی تاسو هم دا خپل پیش نظر کې دی چې زه به چا سره زیاتی نه کوم که زه مظلوم یم او ما سره چا زیاتی وکړو نو کله چې د ظلم د حالت نه وځم نو زه په چا ظلم نه کوم دا قرآن عام قاعده ده چې لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا زیاتی به نه کوئ وتعاونوا علی البر والتقوى تعاون یو بل سره امداد کول یو بل سره امداد کوئ علی البر والتقوى په نیکۍ او په پرهیزګارۍ کې تقوا اصول د تعاون اصول خی قرآن مجید اندوان مه جوړېږه پښتنو کې متل دی چې هندو د یار دپاره غوښې هم خوړلې مطلب دا دی چې مونږ هندوان یو اگر چې غوښه زمونږ په نیز حرامه ده خو خورو به تاسو ظلم دی اخو هندو کار به یې کوو که نه
ته خو هندو نه چرې د یو بل تعاون په ګناه کې مه کوئ. زمونږ خلک کوي دا تعاونونه بر او تقوا کې نه یخ، البته اسم او عدوان کې خلک کوي یو بل سره. وتعاونوا یو بل سره تعاون کوي. علی البر بر دلته حقوق العباد ته وایي. یو بل سره تعاون کوي حقوق العباد کې. تقوا حقوق الله ته وایي. د یو بل تعاون کوي، یو بل سره امداد کوي، دا شرط درکه قرآن. البته یو کار د ګناهي اوس مصیبت دا ډېر کارونه د ګناهي خو خلق هغه د ګناه نه ګڼي. د انسان باطن زړه چې مسخ شي کله نو دی بیا د ګناه کار د ګناه نه ښکاري. ډېر د ګناه کارونه دي مسلمانان کوي. هغه څه خو غمونو کې دي څه ښادو کې دي. زمونږ خلکو ته د چاته د غمونو هغه ګناه ښکاري او د ښادۍ ورته ګناه نه ښکاري. یعنی که غم کې ته څلوېښتي کې بالفرض یا په درې شپې کې خوراک کوې په خپله خیرات کوې وي دا ګناه دی. دا ورته ګناه ښکاري. مونږ هم ورته ګناه وایو. خو که د زوی واده او ډمې ګډئ ورته ګناه نه ښکاري. دا هم زیاده دی. دا ګناه نه دی. یا واده نو د واده نه یو میاشت مخکې شمې وړي راوړي خلک نو ته به وایې چې دا ګنې د اور عبادت کوونکي دي، آتش پرست دي. دا رواج جوړ شي. بیا زموږ علما راشي نو هغه وي دا یو رواج دی او دا بل بدعت دی. دا دواړه بدعت دي. دا تقسیم مه کوئ. دا تقسیم دا خو د ځان نه دی. بدعت هر هغې کار ته وایي چې هغه په دین کې نوی جوړ کړی شي. الله او د هغه د رسول نه یا د سلف صالحین نه د هغې ثبوت نه وي. دغه یې بدعت. هغه که سړی هغه ثواب وګڼي نه خو سوا ګناه شو. خو دغه شان څیزونه دا په خپله او دا څوک چې شمې وړي دي ځان ګناهګار ګڼي. ګناهګار خو نه ګڼي. دا غلطي شوې ده. تاسو چې کله الاعتصام وګورئ که نه کتاب الاعتصام د امام شاطبي هغه دې ټولو ته یو قسمه خبره کړې ده. ابن ابي الحاج مدخل چې وګورئ نو هغه هم دا ټول یو شان بدعات دي. ګناه دی، ګناه کبیره دی. دې کې زیات کردار چې کوم دی د ښځو دی. ښځه به خپل خاوند له یو غلطه رایه ورکوي. بیا خاوند څه وکړي؟ مجبوره به نه وي غریب. د یو څیز مخالفت به وکړي، د دوو به وکړي، د ټولو خو نه شي کولی. پکار دا و چې زنانه هم مسلمانه ده. هغې ته پکار دا چې هغه د خپل رسول د هغې اتباع وکړي. زمونږ پیغمبر څو لوڼه واده کړي دي؟ 4. نو په هغې هغه څیزونه وکړم چې مونږ کوو. دا مجبورۍ به خاوند چې دا به کوې دا به کوې دا به کوې. خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ودونه وو؟ 11. دا په دې طریقه وو. دلته ټوله خلکو خولې له ماري چې راځي بیا